ګرانو مینوالو السلام علیکم. تاسو ګورئ سعید عادل افیشل یوټیوب چینل او زه یم ستاسو کوربه سعید عادل. نن در سره د صاحب شاه صابر صاحب یو څو شعرونه شریکوم چې صاحب شاه صابر صاحب وایي چې بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي. بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي، درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. او زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم، زما د کام د کمې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي. او د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه، د زرکو د تنظرو ښکار د نورو مشغله شوه. زما د غرونو باس په توت خورکو پسې ګرځي، او درانه خلک سپکېږي چې په سپکو پسې ګرځي. بې کوره شي چې څوک په بې درکو پسې ګرځي. هر څه ښه برابر دي د خیره سره، خو صرف تاسو ته مه امیده ګرین مې لګولی ستاسو دپاره. دا د کیمرې سټیلونه پراته دي، دوه ښه مزېدار دواړه، او ښه سیسټم برابر دی. انشاءالله لیپټاپ ته لږه خبره پاتې ده، چې کله هم لیپټاپ راشي انشاءالله زه به ستاسو سره خپلې تبصرې، خپل نیوز، خپل پروګرامونه چې کوم دی به ستاسو سره شریکوم د خیر سره. د دې نه علاوه بله خبره دا ده چې کوم زموږ د ریډیو پروګرامونه ما سره پراته وو، نو هغه ضایع کېدل او هغه ورځ تر ورځه یوسبو کې وایرس یا نور څه داسې څیزونه را پیدا کېدل چې هغه هغې سره ختمېدل. مې کوشش دا دی چې دغه پروګرامونه هم ستاسو سره شریک کړم، نوي چې څه راځي مخې له هغه هم ستاسو سره شریک کړو، په هره موضوع باندې، په هره مسله باندې ستاسو سره څه نه څه شریک کړو. هیله لرم چې حاضري به تاسو ته قبول وي. تر بلې ویډیو پورې خپل کوربه سعید عادل ته ورکړو اجازت. د الله په امان.